محترم ترمذی شریف حدیث ذکر کړی دی د حضرت علی کرم الله وجهه داغنم نقل دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغنه هم نقل دی. دعا نقل دی فرمای اللہ حبیب ارشاد فرمایا اذا تهذ الفيء دولا کله چې خزانه د ملک د عوام مال دا سرکاری خلق خوراک شروع کی چې د عوام مال خزانه دا سرکاری خلق خوري. نن دماغ تعالی شان سوچو زما استاد مینهګان ام پی ایګان اول په غریبانان چې دیاړي مزدوري کوي او چې مینه ام پی ای شي نو بیا یې ګونو باندې بنگله جوړ کړو. غریب سړی چې با پلار کې په بازار کې دیاړي کوله دکانداری کوله قصابو چمیارو موته پاسکو هغه د لاړ شي زما استاد ملک خزانه د عوامو خزانه په دوانو لاسو ولوټي او چې بیا پنځه کاله ختميږي هغه بیا بل الیکشن ته درېدو هغه ضرورت نه هغه دومره پیدا کړو. نو فرمای اذا الفيء دولا چې کله د ملک خزانه د عوام مال داسو کی حکومت سرکاری خلق ډاکټر پروفیسر انجینیر پرنسپل استاد پولیس اسپائی ڈی ای جی آرمی چیف دا خوراک شروع کی پوشوا ایم این اے ایم پی اے برسٹر منسٹران دا خوراک شروع کی. دویم فرمائی والامانت مغنما دا خود غټو خلق راز دی چې کله غټ خلق قرآن شي او دا عوام مال خوراک شروع کی د ملک د ملت خزانه خوري. والامانت مغنما یا فرمائی چې عوام امانتدار نه خیانتدار شي. چا سره امانت کی دی هغه کې خیانت کوي. یو پیر موږ یو جرګه کې تلیو یو خور خپل رور له پیسې ورکړې وي سره پاسه لاکوي هغه رور په دې ته تیار شو خور وی چې ما ولا ورکړې دی او یقیني او دې رور یې نه منل چې مال نه دی راکړي په قران په لاس وته کې خو چې څنګه لاس کې خو د جرګې په مخ کې د جرګې په مخ کې اخور او لاس ورورا اسم تبای نور دې تبا کوم بس مرا کو پیسې خدای الله په کلام لاس مقدا نن ما ودا شو امانت راکی هغه امانت په غریب بیا شرمېږي کړي ولی امانت درکړي قرض سوګرا کی سودا راکی غریب بیا د قرض سودا د پیسو په زیراجی پینځل لسکاله ولی خیده سره کړي ارسړي مونږ وای پلان کې غل دي ډندري غل دي ز څومره بخپل روان دا ارسړي خپل غریوان کې سوچو والامانه مغنما او خلق امانت دا غنیمت وګڼي بس مړه امانت د غنیمت د قرای پر دا د پوزي نشتا مال مبدل بیرحم دی. بیا فرمای والزکات مغرما او زکات دا په خلکو باندې بوج زکات مغرما زکات خلق نه ورکي مالدار خلق زکات ورکول زمیندار خلق زکات ورکول پریدي صاحب جیداد صاحب مال خلق زکات ورکول پریدي. تاسو ګوره څومره مسلمانان مالدار خلق داسي دي چې هغه صاحب زکات ورکول په فرض دي او نه ورکوي. څومره زمیندار خلق دي په جریبونو زمکې دي او چاله چرته دړې غنم جوار او ګړ ورنه لشل په چاله زکات کې نه ورکوي
په زکات باندې خېټه ورچي. بیا فرمای علم لغیر الدین، خلق په دین د دنیا لپاره زده کوي. یو وخت په داسې راشي چې خلق به څه کوي؟ دین چې زده کوي نو دا د دنیا لپاره زده کوي چې دنیا به حاصله کړي، د دنیا د حصول ذریعه وګرځي. بیا فرمایي وعطا الرجل امرأته، خلق به د خپلو ښځو فرمانبرداري، د ښځو خبره به مني. وعق امه، او د خپلې مور به خیال نه ساتي. ښځه چې وایي چې پلانکې جوړه دی وایي بس صحیح ده که نه در راوړمه، که مور ورته وایي چې ماله لږې شان دوایي راوړه دی بیا بانې کې وزګار نه یم، پیسې را سره نشته، لږ خو زمونږ هم خیال ساته که نه. تا ته پته نشته چې ګرانه ګراني ده، مور له دوایي نه راوړي، ښځې له هر هفته هره میاشت هر اختر هر شو قدر جوړه اغوستي شي. دا نه وایم چې د ښځې خیال دې ساتل پکار، د ښځې به خیال ساتي، د ښځې خپل حق دی، د مور پلار خپل حق دی. د ښځې خبرې منم، د مور نه منم. بیا فرمایي وعدنا صدیقه، دوست په ځان ته رالنډوي، دا مې دوست دی، دا یې ملګری دی، دا مې تعلقدار دی، دا مې کلاس فیلو دی، دا مې د ماشومتوب ملګری دی. واقصى اباه، او پلار به ځان لرې کوي. دوست به هغه دعوت ورکوي، راځه روټۍ به نن ما سره وخورئ، نن مې افطار پارټي ده، نن دعوت د ملګري لپاره پروګرام مو کړی دی، پلانکي هوټل کې پروګرام دی، ملګري راټول شوي وو، زو پلانکي ځای ته خوراک له چېرته پلار له دی د طبیعت خوراک راوړی دی، تپوس کړی دا جي تا له څه ښه دي، ستا څه وخت دي، څه ته زړه کېږي چې دله راوړم. دوست په سینې ته رالنډولی شي، او پلار هغه به د ځان نه لرې کولی شي، دیکه به ورکوي پلار نه، د پلار نه به سترګې پټوي. پلار په کومه لاره روان دی، دی به دې سیټ ته کېږي چې ته دا جي سره کارونه کوي، دا جي راته سیاد نه کړي چې دا راوړه. بیا فرمایي وظهرت الاصوات فی المساجد، جماعتونو کې به جنګ جګړې شروع شي. موږ جنګ جګړې بار خواسم کوو، جګړه ماري، خو جګړې به جماعت ته راشي، جماعت به جګړو ځای جوړ شي، به جګړې به یو جماعت ته، چې ګورې په جماعت کې به شري، چې ګورې په جماعت کې به غوبل جوړي، چې ګورې په جماعت کې به چغې سورې خېږي. جماعت د ادب د احترام ځای دی، دا د عبادت ځای دی، دا د الله د کلام د تلاوت ځای دی، دا د الله د فریاد ځای دی، دا د عاجزۍ ځای دی، دا د جنګ جګړو د بدمعاشۍ ځای دی. بدمعاشي کې اول کول نه دي پکار کې کینو جماعت نه بار شو څه دې کوي کوي نمون جګړې چې زور راځي جماعت نه راځي. ما ته مولانا صاحب زموږ کلی کې دوه کو سام جګړه خپل منځ کې وي په غو خاده کې یو بل سره کینی، خو سره په جماعت کې په سب یو بل سره بیا نه ودی. مدا جاهلا او دا لا علم خلق دی. کم سړی چې چا سره د درې ورځو نه زیات تعلق پریږدي، د درې ورځو نه زیات تعلق پریږدي، قطع تعلق کی د دنه نفل قبلیږي نه فرض قبلیږي نه واجب قبلیږي، اسې ډګر. محترم بیا فرمای وساد القبيله تفاسقهم، د قبيله سرداران دا به فاسقان خلک په قبيله کې چې کوم سړی مشري هغه فاسق مشر. نن ما دا وایو کنه مړدارو په بچاکو پلان کې بدمعاشي کوي، مشرۍ او بدمعشان کوي. بیا فرمای وکانه زعیم القوم ارذلهم، د قوم مشران دا برزیلان خلک، د قوم مشري چې کوي رزیله بدکردار خلک، شرابیان زناکار خلک،
خلق به د قوم مشري کوي چې کوم دیندار خلق دي موږ وایو مولوي صاحب جومات کې کېناسته د مشرۍ طرف فهمه ده ته به مشرۍ څه کوې ځان دې کار کړی دی ځان داسې مه بدنامه وه مولوي صاحب د دې قوم مشري نه ده ښه موږ خپلې بدوي دي موږ سره هر چا سره خپلې بدوي دي دا رسیل قوم د دې مشري بس د دې نیکانو خلقو دا جومات کې ناست به موږ سره دا په دغه ځای کې ښکاري دا د الله حبیب فرمایي چې د قوم مشري دا به رسیلان خلق کوي نن زما استاد د قوم مشري چې چا په لاس کې دغه رسیلان دي هغه سرټیفاید زناکار زما د قوم نن مشران دي چې چا سره په گاڑو کې شراب ګیریږي د چا سره د چا هغه خبرې چې هغه سړی ویلې نشي هغه قوم هغه خلک زموږ نن مشران دي موږ پایو خوشحالي د چا چې ویډیوګانې راځي آډیو راځي د سړی اورېدی نشي د زنانو په مخ کې د ماشومانو مخ کې هغه زموږ د ملک صاحب مشران دي بیا موږ خوشحالي دا خو ډېر خلک دي دا فرمایي د الله حبیب فرمایي واکرم الرجل مخافة شره دا یو بل خیال به دی وجه نه ساتل کېږي چې د شر نه ځان وساتي عزت د دې وجه نه به کوي چې دې راته څه ونه وایي سلام جی ښه سیده جی د دې وجه نه چې خان راته څه ونه وایي بې عزته مې نه کړي دواړه په دواړه لاس ورته ودرېږي لاسې دواړه په سینه پراته دي د دې وجه نه چې صاحب راته څه ونه وایي د هغه د شر نه د ځان د بچ کولو لپاره به د هغه اکرام کولی شي د هغه عزت کولی شي بیا فرمایي وظهرت القینات والمعازف او ډمانې ورته ویل کېږي دا و چې ورته نوم سنګران وایي د اصل نوم ډمان دی نن چې ورته ګلوکار وایي د اصل نوم ډم دی نن چې ورته هیرو ویل کېږي د اصل نوم ډم دی ډم نن زما استاد نوجوانان به دې خبر ربي الله دې نوجوانان دې ګناهونو نه مونږ ټول محفوظ ساتي نن زما په ملک کې په ریاست مدینه کې اسلامي جمهوریت پاکستان کې هغه چاته ایوارډ ملاويږي چې کوم د ټول لوی ډم دی ټول لوی ډم ته ایوارډ ملاويږي بیا فرمای چې کله ډمان عام شي چې کله ګانې بجانې والا عام شي یا فرمای چې کله دا معزز شي معزز د لفظ دو معنی علماء کرام کړي د قینات دو معنی دي یو عام کېدل چې عام بشي هر سړی به ګډېږي تاسو ګورئ فیسبوک باندې هلکان ځان له ګډېږي ځان جنګې جوړې کړي او جنګې خو دي او یو خو چې بس لږ شانې ازادي ورته میلاویږي نو پښتاني جنګې د پښتنو کورونو عزتدارو کورونو جنګې دومره په بد عمل باندې هغه نن د عوامو مخې ته راغله الله قسم چې انسان شرمېږي چې ورته نوجوان هلکان داسې اعمال کوي ته به حیران شي چې دا نر دی او که دا نر ښځې دی پیږم به پرې نه پته هم نه لګي د شکل صورت نه نر نه ښکاري نارینه نه ښکاري ښځه ښکاري نو فرمایي چې یو خو به دا یا به عام شي یو دا چې یا به معزز شي خلکو به عزتدار به هغه خلک هیرو به هغه هغه ته به خلک ښه ګوري دا څه دی دا پارویو ته ختلی دی دا څه ته ختلی صاحب دا پارویو ته ختلی دی دا ډېر فیمس دی سیلیبریټي دی دا د دې به خلک خیال ساتي بیا فرمایي وشربت الخمور شراب بس کې لیکيږي عام ما تاسو وی شراب دی نشه ده
هر سړی د خپل وس مطابق کوي چې کوم سړی د کومې نشي وس رسي په هغې باندې هغه کوي نو که ما او تا دې نشي دې څه د باب کول غواړو نو کوي شو هغه نشي چې کوم نن معاشره هغې په لوی دلدل کې پرته ده غرق او تباه او برباد یې کړو دغه نشي ما او تا ختموي شو که ما او تا خپل ځان سم کړو بیا فرمایي چې شراب به عام شي شراب به څښل کېږي ولعن آخر هذه الأمة أولها خلق با د امت باولنو خلق باندې لان تان وي صحابه پس به څوک بدرت وي څوک به د انبیاء پس بدرت وي څوک به د تابعین پس بدرت وي څوک به د اولیاء پس بدرت وي څوک به د امام بخاری رحمه الله پس لګي څوک به امام ترمذی رحمه الله پس لګي څوک به د یو چې کوم مشران مخکې دي د امت تیر شوی دی پس به خلق بدرت وي لان تان کوي بیا فرمایي فليترقبوا عند ذلك ريحا خمراء چې دا هر صحیح نو بیا تاسو انتظار کوئ د سرو سیلېګانو خطرناکې سیلې انتظار کوئ وزلزلة د زلزلې به راځي وخسفا وقذفا ځمکه به چوي او د انسانانو شکلونه بدلېږي دې خبرې انتظار کوئ الله دې موږ ټول خپل قهر او غضب نه